أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء وورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك لا أنساهما أبدا. مني السلام عليكم ما جرى القلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. हज़ारातो इंसान लच अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल कम कमाली सिफतुन वर्कड़ी दी। هغه تمام کمالی صفاتونو کې د ټولو نه افضل او اکمل صفت دا علم دی. کوم انسان ته چې الله رب ذوالجلال علم ورکي نو د تمام صفاتو کامل صفت ورلا ورکو. ځکه چې څومره پیغمبران راغلي دي د حضرت آدم علیه السلام نه راواخله د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې تمام په تمام علماء او الله رب ذوالجلال تمام په تمام علم ورکړ. نو علم یو داسې صفت دی چې دا د انسان اکمل صفت دی. کله چې الله رب ذوالجلال حضرت آدم علیه السلام پیدا کړ نو آدم علیه السلام مسجود الملائکه وګرځاو، فرشتو ورته سجده وکړه. اوس آدم علیه السلام ته الله رب ذوالجلال نورم ډیر زیات صفاتونه ورکړو. آدم علیه السلام ابو البشر او په مخ د ځمکه باندې اول انسان دی. نورم ورته الله رب ذوالجلال ډیر صفاتونه ورکړو، خو الله رب ذوالجلال د آدم علیه السلام نور صفات نه بیانوي
او په کوم صفت باندې چې په فرشتو باندې آدم علیه السلام ته فوقیت ورکو هغه علم دی. وعلم آدم الاسماء كلها. نو د علم په اعتبار سره او د علم په حیثیت سره حضرت آدم علیه السلام ته الله رب ذوالجلال په فرشتو باندې فوقیت ورک. معلومه دا شوله چې د انسان اکمل صفت دا علم دی. او چاته چې الله رب ذوالجلال علم ورکي ایسے با دا په مخ د ځمکه بهترین خلق دي. بهترین په دې وجه دي چې د ټولو نه افضل مخلوق هغه پیغمبران دي او د دغه پیغمبرانو وارثان هغه علماء کرام دي. ځکه الله رب ذوالجلال بیان فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء، چې د الله نه یریدونکي خلق علماء کرام دي. علماء کرامو کې الله رب ذوالجلال خپل خشیت اخوده دی. او د الله نه ما سوا به د بل چا نه نه یریږي. هغه د طالبانو خبرې زه دلته نه کومه چې دلته حصر حقیقي دی کو حصر اضافي دی. ساده پښتو کې درته ویم چې الله رب ذوالجلال بیان فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء، چې د الله نه یریدونکي خلق علماء کرام دي. علماء کرامو لا الله رب ذوالجلال صفت د علم ورکړی دی او د علم په اعتبار سره الله رب ذوالجلال فوقیت په نور خلق ورکړی دی. خو الله رب ذوالجلال چې د علماو ته دا فوقیت ورکړی دی او دا بلندی ورکړی ده، باوجود به د دې دومره بلندی او د دې دومره کاملوالی په علماو کې خضوع پرته وي، عاجزي به پکې پرته وي. ځکه چې دوی د الله ربوبیت پیژني، د الله وحدانیت یې پیژندلی دی. انما یخشى الله من عباده العلماء. او رسول الله مبارک بیان فرمایي العلماء مصابيح الارض. دا علماء چې کوم دي دا د ځمکې چراغان دي. او بیا ورپسې رسول الله مبارک بیان فرمایي وخلفاء الانبیاء، او دا نائبان د پیغمبرانو دي. وورثتی، رسول الله مبارک بیان فرمایي زما وارثان دي. وورثة الانبیاء، او وارثان د پیغمبرانو دي. الله رب ذوالجلال د پیغمبرانو وارثان ګرځولي دي. الله رب ذوالجلال د پیغمبرانو نائبان ګرځولي دي علماء کرام. او دغه علماء کرام په مخ د ځمکه اولیاء الله دي. یحیی ابن یحیی یو لوی عالم تیر شوی دی. دا د امام مالک رحمه الله شاګرد دی او د اندلس اوسیدونکی او د اندلس نه راغلی مدینه منورې ته د علم دا حصول د پاره. د امام مالک رحمه الله په درسګاه کې ناستو. د امام دار الهجره امام مالک رحمه الله نے احادیث مبارک زده کول. نو دغه یحیی ابن یحیی ویو واره مدینه منورې ته چاهاتی راوستو. نو طالبان خو داسې دوی د هر څیز ډیر زیات خواهش کوي چې وینو.
هغه یو وارې وایي مدرسې ته چا غوایي راوسته نو چې غوایي راوسته وایي طالبان به راتلل چې وی ګورو چې دا اوس په 2 غاښه دی او که په 4 غاښه دی هر یو طالب به راته غاښونه به یې وله کتل اگر چې نه پوهېږي موږ خپله یو وارې قربانۍ دپاره م څاروي اخیستی یو طالب مې ځان سره بوت نو چې کله مې بوتو ورته مې هلکه ته پوهېږې د غاښونو باندې د دې څاروي په غاښونو پوهېږي وایي او مولي صاحب وایي پوهېږم پرې اوس عالم دی او ښکلی قاري دی چې لاړو نو یو غټ څاروي داسې ولاړو ما ته وایي راځه چې ویې ګورو چې ورلو ما یې ته وګوره خولې والا کوله کړو ده خو ټوله خوله غاښونه ډکه ده وایي صحیح دی پېژنې خو نه خو بس نو غوایي وایي مدرسې ته راغلی او یو طالب به م ورتلو خوله به یې وله کولاوله بل طالب به م ورتلو خوله به یې وله کولاوله چې دا اوس په 100 غاښه باندې دی په 2 غاښه باندې دی په 4 غاښه باندې اگر چې پېژنې نه ځکه چې هغوی کار خو د غواګانو سره نه وي هغه غوایي وایي دومره مانوسه شو دی طالبانو سره چې بیا به یې سپینو جامو والا کس لیدو بس خوله به یې کولاوله چې اوس په راځي صاحب هم راله خوله کولاوئ علا کل حال یحیی ابن یحیی په دغه دور کې طالبان ټول لاړل چې هاتی وي نو مدینې منورې ته هاتی راغلی دی یحیی ابن یحیی رحمه الله ناست دی امام مالک رحمه الله راغی چې وی کتل یحیی ابن یحیی ته وایي تمام طالبان لاړل هاتی ویني وایي ته نه ځي یحیی ابن یحیی رحمه الله ورته ناشنا خبره وکړه وایي صاحبه زه د اندلس نه چې راغلی یم مدینې منورې ته نو د علم دپاره راغلی د هاتي د لیدلو دپاره نه یم راغلی امام مالک رحمه الله باندې وایي د خبرې دومره اثر وکړو او ورته وی چې تا به الله رب ذوالجلال لوی عالم به تانه جوړی او د اندلس په علماو کې کم چې د عظیم مرتبه شخصیات دي په هغې کې به الله رب ذوالجلال ستا شمار کوي هم هغه رنګ اوشوله یحیی ابن یحیی رحمه الله ته الله رب ذوالجلال لوی علم ورکړی دی هغه د دغه خپل استاذ اخري حالت بیانوي د امام مالک رحمه الله مقصدی خبر لراز یحیی ابن یحیی رحمه الله بیان فرمای وای منګه د امام مالک رحمه الله سره ناستو او د امام مالک رحمه الله د دنیا نه د تللو دغه اخیری روز ده او د بهوشی او د زنکدن حالت شروع شوی دی وای زه بار بار راتلم او د امام مالک رحمه الله مخ ته اوړېدم راوړېدم چې د امام مالک رحمه الله په ما باندې لګي سترګې ولګي صوفیه کرام په پویږي دا توجهاتو کې ډېر اثر وي او دې کې ډېر خبره پراته ده سباغي باندې بیا چرته خبره وکړو نو یحیی ابن یحیی رحمه الله تراتو او داسې قتل چې دا امام مالک رحمه الله را باندې په دې اخر وخت کې خو سترګې ولګي و امام مالک رحمه الله لک په هوش کې راغی او وای ما طرف ته داسې وکتل وای ما ته تاسو کو چې سبا څه حال دی وای زه دغلته یوازې نه وم 130 علما سره زما نورم دغلته موجود یوصل او 10 علما سره زما وای موجود دغلته و امام مالک رحمه الله وی چې زما خو ډېر ښه حال دی اوس د دنیا نه رخصتیږي او اخري لحظې د ژوند پاتې دي وای په دغه کې راته امام مالک رحمه الله وی چې بس زه خو ډېر ښکلی حال کې او ښکلی حال دا دی چې زما نه ګیر چاپېره غونډ اولیاء الله ناستی او زه د اولیاء الله په مجلس کې ناست یم ځکه چې
علما زما په نسبت باندې اولیاء الله دي. نو نن زه د اولیاء الله په مجلس کې ناست یم او د اولیاء الله په مجلس کې مال خوند راکوي، نو که زه نن د دنیا نه رخصتېږم نو زه ډېر زیات خوشحاله یم چې زما نه غیر چاپېره اولیاء الله ناست دي. او په دغه وخت کې امام مالک رحمه الله وایي خبره وکړله، خبره خپله نه کوي. د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک بیانوي، وایي ما د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث نقل کړی دی او ما ته را رسېدلی دی. هغه دا دی چې کوم یو انسان د علم یو مسله چاته وښیي، په یو مسله کې څوک انخته دی او دی راولګېدو هغه یوه مسله ورته حل کړله، الله رب ذوالجلال به دغه انسان ته د 100 حجو برابر ثواب ورکړي. او وایي چا چې د مانځه مسایل بل ته وښودل، نو وایي په مخ د ځمکه چې دا څه دي دا صدقه کې، نو دغه د مانځه مسایل زده کول او ښودل د دې چې څومره ثواب دی، په مخ د ځمکه چې دا څه دي دا خرج کړي دې ته به ونه رسېږي. ځکه الله رب ذوالجلال علماء ته دومره لوی مقام ورکړی دی. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای مصابیح الارض العلماء مصابیح الارض، دا علماء د ځمکې چراغان دي. او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو حدیث او د هغوی اثر دی، هغوی بیان فرمایي العلماء نجوم الارض، چې دا علماء د ځمکې ستوري دي. نو د ستورو کار څه وي؟ کله چې دا شیطان برخیږي نو دوی د دې شیطانانو لړۍ جوړ شي او لاړ شي هلته چې ملائل اعلی کې کومې خبرې کېږي د هغې ته ځان رسوي او بیا دې کاهنانو ته راوړي، جادوګرانو ته یې راوړي او دوی ته یې پیش کوي. نو دا هغه د ستورو د طرف نه په دوی باندې یوه لمبه راشي، شهاب ثاقب چې ورته ویلې کېږي، او په هغې باندې دغه ختم شي او اوس وزیږي. نو د ستورو کار دا دی چې دی به شیطان ولي، نو د علماو کار دا دی په مخ د ځمکه باندې وایي څوک چې شیطاني کار کوي نو علما به د هغه مخنیوی کوي. اوس دا علم الله رب ذوالجلال هر چاته نه ورکوي، او یو مقوله ده چې دا علم چې دی دا بخیل دی او تا ته به در نه کي، نیم بم در نه کي څو پورې چې ورته تا ځان مکمل نه وي ورکړی. زمونږ په ذهن کې خدا خبره ده چې د دنیا ټول فارغ خلک، د دنیا ټول بیروزګاره خلک په مدرسو کې پراته دي. نه دا خبره نه ده صیبه، د علم دپاره ډېر وخت غواړي او د هر څه نه به لاس وینځي او ډېره زندګي به علم له ورکې نو اله به تا ته لږه حصه د علم میلاویږي. او که نه ته وایې چې پر ورځ دوه کې زه علم زده کومه، بعضې خلک داسې وایي پر ورځ دوه کې علم زده کومه. نو یو بادشاه او یو عالم له راغی او ورته ووایي چې زما دا زوی دی او دا په یو ورځ کې عالم کا. بادشاه ورته ووایي چې صاحب، عالم ورته ووایي چې صاحب دا خو ډېر وخت غواړي علم، په یو ورځ کې به دا څنګه زه عالم کا؟
په یو ورځ کې څوک عالم کېدی نشي. د هغې ځای نه روان کو بادشاه بل عالم لی بوتو، هم ورته دا خبره وکړه. بیا یې بل عالم له اخره کې په یو منطقي ملا واوړېدو، ورته ویې راځه بس په یو ورځ کې به یې د ملا کړم. بادشاه وی چې هلکه دا خو ډېر ماهر عالم دی او په یو ورځ کې راله ملا کوي، نو وایي ډېره ښه خبره ده. چره یې وستو، ورته یې وی دا بس عالم که. ملا ورته وي عالم ورته وي وایي داسې کار به وکړي بس چې څوک درته څه خبره کوي ته ورته وایي نه منم، او کومه مسله هم درته بیاني نو ته ورته وایې چې نه منم. لا نسلم، طالبانو اصطلاح ده، لا نسلم په ډېرې وایي ناست دی. نو د لا نسلم خو علاج نه کېږي، ته ورته ډېر دلایل وایې نه منم، د نه منلو خو علاج نه کېږي. بادشاه ته وویل شو چې زوی مې د عالم کو بویزه. بادشاه خلکو له لوی دعوت وکړو چې راځئ زما زوی عالم شو په یو ورځ کې. خلک هم حیران دي په یو ورځ کې څنګه عالم شو، دا خو ډېره موده غواړي. تمام خلک راځي او د بادشاه زوی سره کینی، دا مسله څنګه ده، دا خو داسې ده. دی ورته وایي نه نه منم. علما هم راځي تپوس ته کوي دا مسله خو داسې ده، دی ورته وایي نه منم. چېرته بل منطقي عالم پې اورېدلی دی چې راځه ورشو د بادشاه زوی عالم شوی دی تپوس دې وکړو. چې کله راغی وایي بادشاه سلامت سو تپوس ته وکړم، وایي وکتې دا خو لوی عالم دی اوس. هغه ورته وایي ښه، وایي هلکه الله منې؟ نه، وایي نه منم. وایي پاک پیغمبر منې؟ وایي نه منم. وایي قرآن منې؟ وایي نه منم. بادشاه ته وی وی عالم کړی نه دی دله، کافر کړی دی دله، دا خو دله وی کافر کړی دی. هغه بل عالم راوغوښتو، ویل که تا زما دا زوی ما تا ته وی چې عالم یې که تا خو کافر کو. نو د یو ورځې دغه علم نو تا خو راته داسې نه ویلې چې څنګه عالم مې جوړ کړه. د یو ورځې دغه علم وي په یو ورځ کې سړی کافر کېږي نو عالم کېږي خو نه. علا کل حال د علم دپاره ډېره زمانه لګي، ډېر وخت لګي. تاسو د دې طالبانو زندگی کو وګورئ، د دې علماو زندگی کو وګورئ، نو تاسو به ووایئ چې دوی خو د دنیا د هر څیز نه ناخبره دي. صاحب په خپلو خپلوانو کې ته غم خادی پاتې وي، نور د عشرت زندگی ته پاتې وي، په دغه مدرسه کې ناست وي او دغه قال الله او قال الرسول ته یې غوږ ایښودي وي. نو ځکه ولا الله رب ذوالجلال دا دومره لوی مقام ورکړي. دغه سلسله د علم د زده کړې کله چې دا ورکوټ اختر تیر شي، د شوال میاشت نه دغه د علم سلسله شروع کېږي په دې مدارسو کې، او اختتام دا اوس چې کومه میاشت ده د رجب، په دې کې د دې د سبقونو اختتام کېږي.